بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو خویندورونو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده او څنګه چې تاسو ته پته ده، د رمضان المبارک چې کله میاشت دا شروع کیږي، لومبی رمضان، دویم، دریم، د لومبو 10 ورځو وظیفه زه تاسو ته هر کال دا ښایم. ورپسې به د دویمې عشرې وظیفه او دغه رنګې ورپسې د درېیمې عشرې وظیفه. محترمو، څوک چې دا وظیفه وکړي، الله پاک به انسان ته د برکتونو او د رحمتونو سمندر ورکوله. دومره برکات به الله پاک محترمو د انسان ته ورکړي، دومره برکات چې د انسان به ډېر زیات حیران شي هغې ته، ځکه چې د خوشحالو سمندر به الله پاک له ورکړي. دومره د مال او دولت دومره خزانې به له ورکړي، دا به خوشحاله شي. تاسو موازنو کې په ژوند کې چاته ووایئ دا راته ته ستا خوشحالي په کار دی که نه، یا دغه رنګه چاته ووایئ ستا د دولت خزانې په کار دی که نه دی په کار. هر سړی به دا وایي چې یاره زموږ خوشحالي په کار ده او زموږ د دولت خزانې دا په کار دي، ځکه چې د عمل دومره پاورفل دی، د عمل دومره ډېر زیات بهترین دی. د محترمو سره په دې 10 ورځو کې کېږي او د هغې ترتیب او د هغې طریقه کار انتهایي اسان دی. نو که تاسو هم دا وظیفه کول غواړئ، نو براه کرم د زړه نه وکړئ. دغه رنګه څومره ملګري دي، څومره دوستان دي، یاران دي، هغوی سره هم شریکه کړئ چې د رمضان مبارک چې کوم اصل مقصد دی، کوم برکات حاصلول دي، کومې خوشحالۍ حاصلول دي، څومره د انسان حاجتونه دي هغه سره پوره کېږي، څومره د انسان مشکلات دي محترم هغه مو سره دا ختمېږي. بس صرف تاسو د وظیفه روزانه بلې ترتیب باندې کوئ، انشاءالله العزیز تماشه کوئ چې ژوند او زندگی دا څنګه بدلیږي. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار انتهایی آسان دی، دومره آسان دی دومره چې هر څوک کولی شي، او دومره ناشنا او دومره عجیبه صورت دی چې ماشومان هم ویلی شي. خو لږه د هغې ترتیب او لږه د هغې طریقه کار دا موږ محترمه بیلو. نو ترتیب به داسې شي چې کله تاسو د وظیفه کول غواړئ، نو تاسو به لومبیا به درود شریف دا به ووایئ. خو د درود شریف طریقه کار به داسې وي چې تاسو به درود شریف دا به طاق وایئ. 1 نمبر خبره دا چې درود شریف به تاسو طاق وایئ، مطلب دا شو 1 پیره ووایه، یا دغه رنګې 3 پیرې ووایه، یا دغه رنګې 5 پیرې، یا دغه رنګې 1 پیرې. نو د طاق مطلب دا شو چې 3 پیرې یا 1 پیره یا 5 پیرې، 1 پیرې، 21 پیرې، یا دغه رنګې 11 پیرې، د طاق به دغه مطلب شي. نو دغه پیرې تاسو درود شریف دا ویلی شئ. بیا د هغې نه بعد تاسو دویمه خبره پکې دا چې 314 پیرې به سورة الکوثر دا به ووایئ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا به تاسو ووایئ 313 پیرې. خو د هغې ترتیب به داسې وي او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به دا وایئ په یو مجلس کې، مطلب په یو ټایم کې به تاسو دا وایئ. لګیا یې تاسو که نه دا وایئ 314 پیرې څوک رالل، نو بیا هم دقه ځای نه شروع کولی شئ، خو لږه توجه لږه دهان دا به لږ پکار وي. نو بهتره خبره داسې ده چې په داسې ځای کې تاسو کښېنئ چې هلته کې څوک هم نه وي، هلته کې بیخي څوک نه وي، نو تاسو به په یو نشست کې دا پوره کړئ. یا دغه رنګې څوک رالو خبرې کوي، یا څوک ځي کچن ته، یا څوک ورځي واشروم وغیره ته، نو هغه ځای نه به شروع کولی شئ، خو چې مکمل توجه دا برابر وي. درېیمه خبره به دا شوله، درېیمه چې په دغه ورځ باندې استغفار او دغه رنګې لا اله الا الله محمد رسول الله، ځکه چې بهترینه دعا دا سره د استغفار او دغه رنګې بهترین ذکر افضل ذکر دا لا اله الا الله دی. نو درېیمه خبره زموږ دا شوه چې استغفار به پکې 100 پیرې او 100 پیرې به پکې لا اله الا الله محمد رسول الله لومړۍ کلمه ده دا به 100 پیرې. څلورمه خبره پکې دا شي چې تاسو به روزانه د سحر لمانځه نه بعد دا به صدقه کوئ، ځکه چې څومره انسان باندې تکلیف راځي، څومره مشکل راځي، څومره پریشانۍ راځي، نو صدقه محترم هغې ته لاره بندوي، یو قسم له ختموي دغه څیزونه. نو الصدقة رد البلا، په تا باندې څومره مصایب راځي، مشکلات راځي، نو د دې په ذریعه باندې به دا ختمېږي به. نو څلورمه خبره دا شوه چې تاسو به صدقه کوئ سهار وختي، هر څوک د خپل حیثیت مطابق. داسې به نه وي چې کور کې ښځه ده یا سړی دی بچي دي نو په شریکه باندې پیسې وباسي، نه، هر سړی به د خپل وس مطابق ځان له دا به پیسې چاله ورکولی شي. داسې اکثر سرانه هغه دا وایي چې یاره موږ چاله پیسې ورکړو، داسې ده چې نورو ځانو له هم پیسې ورکولی شي، یا کور ته اکثر د کلي ښځې راشي
یا کو دغه پاسبل نه بیا دې څه وکړئ چې سړی بار ته وځي یا ماشومان وځي هغوی ته ورکړئ. هغوی ته هم دا ویلی شي چې یاره دغه پیسې دي دا بل چا ته ورکړه. نو چې روزانه دغه کېږي تقریبا سهار مانځه نه بعد صدقه ورکولي انشاءالله العزیز عمل کې به نور هم برکت او پاورفل دا به کې محترم او دا به ډېر زیات راځي. نو کوشش وکړئ چې دغه وظیفه به خپله هم وکړئ. 1 نمبر خبره پکې دا شوله چې موږ درود شریف ووایو او 2 نمبر خبره دا چې سورة الکوثر به ووایو 314 پورې او 3 نمبر خبره دا چې استغفار به ووایو او لا اله الا الله محمد رسول الله او 4 نمبر خبره پکې دا شوله څلورمه خبره چې موږ به څه ووایو موږ به صدقه ورکړو. نو دا څلور خبرې چې محترمه په کوم ځای کې یوځای شي نو هغې عمل نه د به یو قسم له سره در دا به سازي دومره مال او دولت به الله پاک درکړي دومره سکون به درکړي چې تاسو به ته حیرانېږئ. نو راځئ دا عمل به خپله هم وکړئ ملګرو یارانو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسېږي او د رمضان چې کوم اصل مطلب او مقصد دی هغه دوی ته هم حاصل شي تاسو ته هم حاصل شي. الله پاک انشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.